بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 22 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د طلبه او د صبره والا قانون دا بیانو. بعض صرفیانو دا قانون په دې نوم سره هم ذکر کړی دی، د صاد، ضاد، طا او د زوا والا قانون. او تدی قانون تعلق هم د باب افتعال د فا کلمه او د باب افتعال د تا سره دی. تدی قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمه په مقابله کې صاد، ضاد، طا یا زوا واقع شي. کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدی سلورو حروف نه یو حرف واقع شي، خوا کاغه صاد وي، که ضاد وي، که طا وي او که ضا وي، نو د باب افتعال تا په طا سره بدلول دا واجب او ضروری دی. دا تدی قانون یو حصہ وا که د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدی سلورو حرفونو نه کم یو حرف واقع شوی، نو د ټولو نه لومبې د باب افتعال تا د پتوا سره بدلول دا واجب او ضروری دی. اوس به تدی نه بعد مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدی سلورو حرفونو نه کم یو حرف واقع شوی دی. کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی و، نو بیا صرف په دې کې یو صورت هغه جایز دی او هغه ادغام دی. د دین علاوه نور ټول صورتونه دا ناجایز دي. مثلا مونږ سره مثال جوړیږي تدې صورت ایتو طلبا د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی ده، نو د ټولو نه لومبې مونږ تا په طا سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو ایتو طلبا. نو اوس د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې طا واقع شوی ده، نو مونږ سره صرف یو صورت ویل دا ټیک دی او نور صورتونه ناجایز دي. او هغه یو صورت هغه د ادغام والا صورت دی چې دغه طا د مونږ په طا کې د ادغام کو، نو مونږ سره به د ایتو طلبه نه جوړ شي ایت طلبه. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضا واقع شوی وي، نو بیا په دې صورت کې درې صورتونه مونږ سره ویل دا جایز دي. یو اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. مثلا ایذو تلاما، ایذو تلاما دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضا واقع شوی ده، نو د ټولو نه لومبې تای افتعال دا مونږ په طا سره بدل کو، نو مونږ سره جوړ شو ایذو تلاما. اوس به تدین بعد مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې کم حرف واقع شوی دی. نو دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضا واقع شوی ده، نو مونږ ویل که ضا واقع شوی نو بیا پکې درې صورتونه جایز دي. اظهار یعنی بغیر د ادغام نه، او دغه اذ تلامه چې مونږ داسې وایو ایذو طلامه یو صورت دا شو بغیر د ادغام نه. دویم صورت دا دی چې مونږ دغه ضا دا په طا سره بدل کو او طا بیا په طا کې ادغام کو، نو مونږ سره به د ایذو طلامه نه جوړ شي ایتو طلامه او بیا ایت طلامه. او دریم صورت دا دی چې مونږ دغه طا دا په زوا سره بدل کو او زوا بیا په زوا کې ادغام کو، او مونږ د ایذو طلامه نه وایو ایذ ظلامه. نو په دې کې د دواړو صورتونو نه ادغام کول دا ټیک دی د دواړو طرفونو نه. خوا که مونږ د زوا طا کو او بیا طوا په طوا کې ادغام کو، یا مونږه طوا ضوا کو او ضوا په ضوا کې ادغام کو.
نو په دې صورت کې چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضوا واقع شوي نو موږ سره 3 صورتونه ویل جایز دي، اظهار یعنی بغیر د ادغام نه او د دواړه طرف نه ادغام کول. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد یا ضاد واقع شوي نو د ټولو نه لومبې خو به مونږه تای افتعال دا به مونږه په طوا سره بدل کو. نو اوس د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې که صاد واقع شوي یا ضاد واقع شوي نو مونږ سره په دې صورت کې صرف 2 صورتونه ټیک دي، یو بغیر د ادغام نه او د یو طرف نه ادغام کول. مثلا د صاد مثال مونږ سره دی ایسو تبارا بر وزن افتعال. دلته د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد واقع شوی دی نو د ټول نړمبې تای افتعال د مونږه په طوا سره بدل کو او د دې په طوا سره بدلول دا واجب او ضروری دی. نو اوس مونږ سره جوړ شو ایس طوبارا، نو دا دغه سی ویلم ټیک دی یعنی بغیر د ادغام نه. او دویم په دې کې دا صورت جایز دی چې مونږه د یو طرف نه ادغام وکړو او دغه یو طرف نه ادغام دا دی چې مونږه دغه طوا د په صاد سره بدل کو او بیا صاد د په صاد کې ادغام کو. مونږه داسې وایو چې ایس صوبارا، خو د بل طرف نه ادغام کول دا ناجایز دی. واغه داسې چې مونږه صاد په طوا سره بدل کو او طوا بیا په طوا سره طوا بیا په طوا کې ادغام کو. مونږه داسې وایو چې ای طوبارا، نو داسې ویل دا ټیک نه دی. او د ضاد مثال مونږ سره دا دی لکه ایزو تارابا، د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ضاد واقع شوی دی نو تای افتعال د مونږ په طوا سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو ایزو توارابا. نو اوس په دې کې صرف 2 صورتونه جایز دي، یو اظهار یعنی بغیر د ادغام نه او دویم د یو طرف نه ادغام کول. نو یو صورت مونږ سره داسې ټیک دی چې دا لفظ مونږه داسې وایو ایزو توارابا، او دویم صورت دا دی چې دغه طوا دا مونږ په ضاد سره بدل کو او بیا ضاد په ضاد کې ادغام کو. مونږه داسې وایو چې ایز زوارابا، لیکن داسې صورت مونږ سره ټیک نه دی چې دغه ضاد دا مونږ په طوا سره بدل کو او بیا طوا په طوا کې مونږه ادغام کو او مونږه داسې وایو چې ایت توارابا. نو تدی قانون حاصل او خلاصه دار وتله چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد، ضاد، طوا یا ضوا تدی سلورو حرفونو نه یو حرف واقع شوی نو تای افتعال په طوا سره بدلول واجب او ضروری دی. تدین بعد بیا مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې تدی سلورو حرفونو نه کم یو حرف واقع شوی دی. کچری طوا واقع شوی نو بیا په دې کې صرف یو صورت جایز دی او هغه ادغام دی. او کچری ضوا واقع شوی نو بیا په دې کې 3 صورتونه جایز دي، اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې صاد یا ضاد واقع شوی وي نو په دې صورت کې مونږ سره 2 صورتونه جایز دي، یو اظهار یعنی بغیر د ادغام نه او د یو طرف نه ادغام کول یعنی دغه طوا په صاد سره بدلول او صاد په صاد کې ادغام کول، یا دغه طوا په ضاد سره بدلول او ضاد په ضاد کې ادغام کول دا ټیک دی. او دویم طرف نه ادغام کول دا مونږ سره ټیک نه دی چې مونږ داسې وکړو چې دغه صاد دا مونږ په طوا سره بدل کو یا ضاد دا مونږ په طوا سره بدل کو او بیا مونږ طوا په طوا کې ادغام کو. نو دا قانون دا هوبهو د مخکې قانون په شانت دی، البته صرف د الفاظو فرق دی. دی قانون کې د طوا متعلق چې کوم خبرې مونږ وکړې نو بعینه دغه خبرې په مخکې قانون کې دا مونږ په دال کې کړې وي چې په دال کې هم صرف یو صورت ټیک دی او هغه ادغام دی. او دلته مونږ په ضوا کې ویل چې 3 صورتونه جایز دي نو په هغه قانون کې دا خبره مونږ دو ذال متعلق کړی و چې په ذال کې 3 صورتونه جایز دي
اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. او صاد ضاد دا دو زا بشانتی دي. الته مونږه په زا کې دا خبره کړې وه چې په زا کې دو صورتونه جایز دي، یو اظهار او د یو طرف نه ادغام. او په دې قانون کې دا خبره مونږه د صاد او د ضاد په باره کې وکړه چې په دې کې دو صورتونه جایز دي، اظهار او د یو طرف نه ادغام. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.